بسم الله الرحمن الرحيم. التمييز ما أي الاسم الذي يرفع الإبهام واحترز به عن البدل فإن المبدل منه في حكم التنحية فهو ليس يرفع الإبهام عن شيء بل هو ترك مبهم وإراد معين. سیٹے کالا کا کنا پات سب سیمنا سو خوزیگی چی وقت شعر دا حدیث دا تقریبا دوم منصوب بیان شروع شو بنزم مفاعیل تیر شو مفعول مطلق به فيه له معه او یو ملحقات حال تیر شو هذا وم منصوب دے منصوباتو. اول نمبر رات تمیز تعریف کی تمیز چاہتے ویلے کی تمیز پا تعریف کی درے څلور اجزا دی. ما حق اسم تویلے کی یو جز حق لفظ تویلے کی یو جز یا اسم یاد کا یرفع الابهام چه ابهام بختمی دوا المستقر اغا ابهام چه وضعن ثابت وی دری عن ذات مذکورت او مقدرت دیو ذات نبی ختمی دا غزات کا مذکور ہو کا مقدر ہو. مجموعی طور پر تعریف کی تو اجزا شد سلور ما حق اسم تویلے کی گی یرفع الابهام چی ابهام ختمی المستقر اغا ابهام چاگی قرار نیولی مطلق ابهام بھی توشو وضعی ورتوئی گا دری اغا اسم تویلے کی گی چی ابهام ختمی اغا ابهام چکم مستقر و ثابت بھی ان ذات مذکورت او مقدرہ دا ذاتنا کدا غزات مذکوری او کا مقدری توجہ سلور ہو تو گرے بس. التمیز ما علامہ دماد بیان پا الاسم سرکی شرکی الاسم الذي سرا چما اصل کی موصول دا او موصوفی محذوب دے. الاسم مائی موصولہ او موصوفی محذوفہ دے او مائی موصوفہ ندا چبے پہ اعتراض ہو کی چدا خو معرفہ دا او یرفع الابهام میں سنگ صفت جوڑ شو ذکر جملہ خو من حیث الجملہ نکری نکرہ خو صفت دا معرفی نے جوڑی گی پوئے گئی پہ نمنگا جوابوں کو علامہ جواب کرے چما موصوفہ نہ دا بلکہ موصولہ دا یرفع الابهام ورلا سلہ دا. التمیز ما اے الاسم الذي تمیز اغا اسم تویلے کی گئی او جز یرفع الابهام چی ابهام لرے کئی ملی سب دا قیدون چینی دا احترازی دی اغا اسم تویلے کی گئی پمنزلی دا جنس شو یرفع الابهام چی ابهام لري کئی دے سرتی بدل بار شو زکا بدل دا مبدل من ہو ابهام نہ ختمی رفع دا ابهام نہ کئی بلکہ ترک کئی ترک و تعین کئی ترک دا مبدل من ہو کئی و تعین دا بدل کئی رفع ابهام نہ کئی اعتبار شو کپوئی نشبی امدغشن المستقر سرا دو دری بار کی دا غیب بیان کیوں کا برحال یرفع الابهام سر بدل بار شو ما تاسو تویل بدل چی مبدل من ہونا ابهام رفع نہ کئی بلکہ ترک دا مبدل من ہو کئی و تعین دا بدل کئی مسخہ پرید دا دے ہوئی. واحترز به احترازی ہو کو بدی قید سرا عن البدلی فإن المبدل منه زك مبدل منه چدا في حكم التنحيات
هغه په حکم د ترک کې وي ترک نه خو په حکم د ترک کې بس پرې خودل شو فهو نو بدل چې لیس يرفع الابهام ابهام نه لري کوي نتیجه سره بار شو بل هو ترک مبهم بلکې دې کې ترک د مبهم راځي و اراد معین اور اولل د معین راځي تاسو پوه شولې يرفع الابهام سره څوک بار شو بدل چې هغه رفع د ابهام نه کوي خجی دوا اجزا شو یو جنس شلو ما او یو يرفع الابهام قید دے بدل بار کو دوا دریم نمبر المستقر الکه د مستقر سمانه دا قراری نیولی قرار نیون کې اے الثابت الراسخ فی المعنى الموضوع له اغه ابهام چې کوم ثابت او مضبوط په معنی موضوع له کې اغه ابهام یادومه معنی موضوع له کې موجود وي من حيث انه موضوع له د دې حیثیت نه چې موضوع له ده تاسو صحیح نو کله ابهام چی کنا هغه مستقر وي ثابت وي خو هغه د موضوع له په معنی کې نه وي ثابت بلکې هغه د اشتراک په جمانه پیدا شوی موضوع له بالکل واضح ای خود ډیرو مانو د پر وځ شوی نو ابهام پیدا کی لکه عین ابهام پیدا کو او دا ابهام مستقر دیکھا پتن لګي بوې شوی کنه په دغه دوه قید خو بوې شوی په یو جنس او په یو قید معنی راشي به المستقر لا توجه جی کم ابهام چې قرار نیولې ثابت وي د دې درې قسم نه دي سیوای به باسان شي کم ابهام چې قرار نیولې ثابت وي څو قسم دي درې قسمه یو بحسب الوضع وي یو بحسب الاستعمال وي او یو بحسب الاشتراک وي توجه یو ابهام هغه چې هغه قرار په اعتبار د وضع سره نیولې زمونږ دلته هم دا مراد ده دویم هغه ابهام دی چې هغه ثابت شوی قراری نیولې خو بحسب الاستعمال وضع په اعتبار سره خو واضحي استعمالی غنو مانو کی کیږي نو بدن لګي کم کی استعمال شیار ابهام پیدا کو څو شو دریم بحسب الاشتراک وی یو لفظ وی ابهام پکې قرار نیولې ثابت وی ځکه چې مشترک د ډیرو مانو د برکمت والو نه ابهام چې کوم قرار نیولې څو قسم شو یو موضوع له په اعتبار سره بګي ابهام دی استعمال اشتراک نه موضوع له کې خپل ابهام دی یعنی د وضع په اعتبار سره او بل وضع کې هیڅ ابهام نشته موضوع له کې استعمال لنجه جوړ کړی مثالونه به راشي او بل وضع موضوع له په اعتبار سره ابهام نشته استعمال کې هم نشته اشتراک پکې لري غنو مانو نه ابهام پیدا کړي کوم معنی مراد ده دا ټول څو قسم شو درې دلته کوم یو مراد دی چې دلته اول مراد دی ولی اول مراد دی وضعي او نور دواړه نه دي په تمیز کې یعنی تمیز چې دی دا غي سم تویل کیږي چې رفع د ابهام کوي هغه ابهام چې هغه ثابت وي په اعتبار د موضوع له سره وضع سره استعمال والا ابهام نه رفع کوي اشتراک والا ابهام نه رفع کوي غنه یادو نو سوال دا دی چې دلته خو ویلي دي المستقر مستقر په معنا د ثابت دی او دا خو درې وړو ته شامل دي نتا ته یو ولی واخستو چې په تمیز ابهام چې لري کوي د اول نه د دویم دریم نه دی پوه نه شي جواب دا دی چې المستقر مطلق دی ښه الثابت او شی چې کله مطلق ذکر شي رجعي فرد کامل ته کیږي او فرد کامل اول قسم دی دویم او دریم به اور اعتراض دا دی چې دلته تعریف کې راغلي هغه اسم ته ویل کیږي چې رفع د ابهام کوي هغه ابهام چې کوم ابهام قرار نیولې ثابت وي نو د دې خدري قسمه کله موضوع له کې ابهام وي کله استعمال کې وي کله اشتراک وي کم یو مراد دی اول نمبر مراد دی تمیز هغه لفظ ته وي چې رفع د ابهام کوي هغه ابهام چې قراري په اعتبار د معنی موضوع له نیولې اشتراک او استعمال نه یادو ولی
دلته په لفظ مطلق راغلی اول اخلي دویم دریم نالي څه وجه ده ویجي المستقر دا مطلق راغلی دی اکله چې شی مطلق ذکر شي رجع اشاره کیږي او فرد کامل دی ابهام دا دی چې په اعتبار د وضع سره په اعتبار د استعمال سره کوم ابهام دی خرست پیدا کیږي په اعتبار د اشتراک سره کوم ابهام دی خرست پیدا کیږي نه رسېږي اوس ته ګورئ الثابت الراسخ في المعنى الموضوع له اغا ابهام چې کوم ثابت او مضبوط وي په معنی موضوع له کې من حيث حدیثیت نه چې دا موضوع له ده فإن المستقر ځکه هغه ابهام چې قرار ونیسي وإن كان بحسب اللغة دا اعتراض جوړی کا اگر که د لغت په اعتبار سره واخلې نو دا هو الثابت مطلقا مطلق ثابت ته ویل کیږي هغه په موضوع له کې وي کې استعمال کې وي کې اشتراک کې وي موږ ته کوم واخستو موضوع له ولا ولي يخلي لكن المطلق مطلق چې منصرف الى الكامل جواب شو کنه شو انصراف به چاته کیږي کامل تا هغه کوم یو دی اول وضعي هغه ابهامي وضعي دی خجي نو د دوه نه احتراز وکړلو کم نه ابهامي مستعمل فيه په اعتبار سره چې کمی او ابهام کم چې دم اشتراک بوجي واحترز به النحو رايت عينا جاريه وز عين چې ده کنه عين دې کې ابهام دی او جاریه دغه ابهام ختم کو خو جاریه بهم تمیز نه دی ولدي چې کم ابهام ختم کړي هغه وضعي نه دی هغه ابهام کم یو دی استعمال په وجه دی او جاری ختم کړي او تمیز خو هغه ته وایي چې د وضعي ابهام وي او یو اسم رپاسيږي ختمي کی ما خپل پوه نه شوي دلته مثال څه ورکړي عين جاریه دا جاریه چې دا دیم ابهام لري کړي د چانه عین کشته تم وایي د سی وای څه ته وایي نو شینې تم وایي ګټنې تم وایي سترګې تم وایي نور تم وایي کنه معنی دي کنه خو وځ په اعتبار سره ابهام نشته هري ور بار وځه شوی چاره بار وځه شوی چې غیر بار مغید بار ټول کې استعماليږي خو استعمال ابهام پیدا کو چې اوس کم کې استعمال ل یار نو جاریه را بعد سیدل استعمال په اعتبار سره کوم ابهام واغې ختم کو خدا تمیز نه دی ولې تمیز چاته وي چې د وځ په اعتبار سره ابهام ختم کوي دلته ابهام چا په وجه پیدا شوی نو عین کې چې کوم ابهام دی وضعي نه دی نو جاریه کوم ابهام ختم کو تمیز نشو وته ګورئ واحترز مصنف احتراز کی بده قید سره عن نحو رأيت عينا جارية فإن قوله جارية چده يرفع الابهام ختمي عينا عن قوله عينا لكنه لكن دغا ابهام کم چې عین کړي دا غیر مستقر دی ځکه موږ مستقر نه مراد څوک کو وضعي نو دغه اعتبار سره یعنی لغوي په اعتبار سره دا مستقر دی خو موږ اصطلاحي مراد کو وضعي دسه ده کنه نو دغه اصطلاحي اعتبار سره دا غیر مستقر شو بحسب الوضع ځکه دا مستقر بحسب الوضع نه دی بلکې نشا پیدا شوی دی فل استعمال کې باعتبار تعدد الموضوع له ذکر موضوع له متعدد چا د بار وځه شوی دی وکذا يقو به الاحتراز اوصاف المبه اشر لك مبه كمان مبهمات تاسو لګ ورو ګورئ دا مبهمات چې دي لکه اسماء اشارات هذا دي کې مبهم وي هذا رجل رپات سیدلو د هذا ابهام ختم کو هذا چی شه د موټر سایکل یا د رجل یا د خر یا د چی شه ډېر شي نه مراد کېدل شي د څه ویل الرجل ابهام لري کو کنه دام بار شو دام تمیز نه دی الرجل تمیز اولی ونیسی وقت ورته اصل کې دا مبهمات چي دي په دې کې د متقدمین او متأخرین اختلاف دی متقدمين رأيدادا موضوع لمفهوم كلي بشرط استعماله في جزئياته توججي متقدمين وي دا مبهمات وضع شوي دا مفهوم كلي دا بارا
مفهوم کلی پیژنئ کنه چې هغه په ډیرو باندې صادق کېدل لره مانع نه صادقیږي په ډیرو نو دا هغه مبهمات دا هغه لفظ دی چې وضع شوی د چا لپاره مفهوم کلی لپاره خو په دې شرط چې استعمال به په جزئیاتو کې کیږي بشرط استعماله فی جزئیات دې استعمال به پوه نه شي متقدمین وای مبهمات چاته وای تاسو دا خبره ما مخکې بیره کړې و چې دا منطقو کې راځي که خیری مال شرط تهذیب کې دا باس دی هذا څه حساب کتاب دی نو اوس یو اوري خاص دی کوي مبهماتو کې د متقدمین او متأخرین اختلاف دی متقدمین وای هذا وغيره چې دی وضع د مفهوم کلی د بار شوی هغه موضوع له دی خو شرط دا دی چې ټول جزئیاتو کې برای استعماليږي رجل جزئی د دې کې هم استعماليږي خري جزئی د حمار غي کې فرض کې هم دغه شان مرسک هر چې چا ته کېږي ټول کې به استعماليږي نه رسېږي او د متأخرین په نسبت باندې متأخرین وینه چې مفهوم کلی د بار نه دی وضع شوی بلکې دا هر جزئی د بار وضع شوی دی هذا الرجل جزئی د بار وضع شوی هذا الحمار جزئی د بار وضع شوی الفرس جزئی د بار هذا سوایا ټول د بار وضع شوی دا نه چې اول مفهوم د بار وضع شوی او به استعمال په جزئیاتو کې دا متقدمین ویل متأخرین ودا څنګه دا ډایرکټ په چا کې جزئیاتو کې کومه اصول فقه تواړو کنه اول قسم کې عام دی دویم کې خاص دی اول قسم کې خاص دی خاص مفهوم د بار وضع شوی او دویم قسم کې عام دی ډیرو جزئیاتو لپاره وضع شوی یو الانسان دی مفهوم کلی دی یو انسان دی دا اوس عام شوګه رسی کنه به رسی یو الانسان دی یو انسان دی دواړو کې فرق دی ورکه کې به خبر برنه لري لاړ شي تاسو د متقدمین او متأخرین پرای باندې پوه شئ توجه جی بیا وری متقدمین وی دا مبهمات د دې وضع د چاره لپاره شی مفهوم کلی د لپاره نو وضع کی خو ابهام نشته مفهوم کلی د لپاره شوی د څه ده کنه خو په دې شرط باندې چې ډېر جزئیاتو کې به استعماليږي نو مستعمل فيه کم یو د ابهام شو کنه شو دلته ابهام د چا په اعتبار سره رااله مستعمل فيه په استعمال په اعتبار سره دام څه شو بار شو نو کتب متقدمین و رای واخلو نو هذا الرجل کی هذا کی کم ابهام دے دا مستقر زکه نه دی چې دا په اعتبار د مستعمل فيه دی د وضع نه دی نو الرجل تمیزم نشو کنه پیږي او متأخرین وایي چې نه جی هذا خو هر جزئی د بار وضع شوی دی دلته په تعدد د موضوع له دی دغم دی نو تعدد د موضوع له په اعتبار سره به څه پیدا شو ابهام پیدا شو وضع په اعتبار سره نه ده وضع خو شوی خو تعدد پکې راغلی دی یعنی اشتراک د وجنه پکې ابهام پیدا شو دا موضعین شو اشتراک د وجنه شو نو یو څوک بار شلو عین جاریه رایت عین جاریه او دویم تی مبهمات بار شو مبهمات ولی بار کې وای چې کده متقدمین رای واخلی مستعمل فيه کې ابهام دی یعنی ابهام به اعتبار الاستعمال له او کده متأخرین رای والی نبه تعدد د موضوع د وجنه ابهام دی یعنی ابهام به اعتبار الاشتراک دی امن کوم ابهام یاد کړو به اعتبار الوضع وسم نه پیږي ازه ګرانو ښا ورته وګورئ وكذا يقو به الاحتراز واقع شبهه سره احتراز عن اوصاف المبهماتنا لك هذا الرجل جهادا کې ابهام ده واغه وضعین ده نو چې دا او الرجل دا ابهام ختم کو نو تمیز نشو ځکه ابهامي وضعین ده ختم کړي فإن هذا چې مثلا اما موضوع يخوض شوی ده لمفهوم كلي مفهوم كلي ده بارا نو موضوع به اعتبار سره متعین ابهام نشتا بشرط استعمالی فی جزئیاته بده شرط معنی چې استعمال به ډېرو جزئیاتو کې کیږي استعمال به اعتبار سره به ابهام را لې
او لكل جزئي در متقدمین رایوا او لكل جزئي یاد دی وضع هر جزئی د بار شوی دا لکه محققین متأخرین داسي وای ولا ابهام في هذا المفهوم الكلي لنددار په مفهوم کلی کې ابهام نشته ولا في واحد نو کاول واخلو مفهوم کلی کې ابهام نشته وجه به اعتبار سره او کو دوم واخلو جزئی کې نشته واحد کې وجه به اعتبار سره به هر صورت وجه به اعتبار سره ابهام نشته ولا في واحد من جزئياته نو بل الابهام چې دی انما نشا من تعدد الموضوع له دا خود شانه پیدا شي موضوع متعدد ده من تعدد الموضوع له د تعدد موضوع له نه د متأخرین خبره شوله او المستعمل فيه د تعدد مستعمل فيه نه د متقدمین شوله فتوصيفه بالرجل نو وصف د هذا برجل سرا يرفع هذا الابهام د ابهام لري کوي یا به اعتبار د تعدد د موضوع سره ابهام پیدا شوی دی اشتراک دی یا به اعتبار د استعمال سره پیدا شوی دی للابهام الواقع في الموضوع له دا ابهام نه لري کوي کوم چې واقع دی موضوع له کی من حيث انه موضوع له د دې ست نه چې دا موضوع له دا هغه ځکه په سیاره سم چې صحیح حساب پیږي پی دا څه چې ما بدي سیاره سم نور الله پیږي وکذا يقو بالاحتراز عن في البيان کجی د درې شي نه احتراز وشو کې خېلمي اي رايت عين جاريه وا اول دبل دویم یو حساب کړه د دوه نه وشو دریم شی په بل عطف بیان نه احتراز را لې لك ابو حفص ابو حفص کې ابهام دي چالري کو عمرو دا ابهام د وجه په اعتبار سره نه دی وای دا د استعمال په اعتبار سره دی چې استعمال لا ابو حفص کم دی او د عمرو زید دی څه په اعتبار سره دی وجه په اعتبار سره نه دی دا بار شو وكذا يقو به الاحتراز را لي ان في البيان في مثل قولك ابو حفص عمر فان كل واحد من ابي حفص هر واحد ابو حفص او عمر کی موضوع دی لشخص معین د بارا لا ابهام فيه ابهام بګ نشته ګوره وضع د شخص معین شوی د وضع په اعتبار سره ابهام نشته موږ دغه یادو لكن لما كان عمر لكن هر کله چې عمر اشهر زال بذكر د بذكر سره زائل شروع الخفاء خفاء كما خفاء الواقع في ابي حفص كما چې ابي حفص کې واقع وا ولي واقع ولي عدم الاشتعار واقع وا للابهام الوضعي دي کې ابهام وضعي نه دی لکه دلریکا تصور سیدلې خجی د چانه به ابهام درې کې دی بور سمرګری کو ان ذاتین د چانه به ابهام لري کې ذاتنا د سره احتراز را لې دا دریم قید دی کنه هغه د څلورم قید دی څلورم جز د دریم قید دی سیده د تعریف څلورم جز هغه اسم ته ویل کی چې رفع دی ابهام کوي دوا هغه ابهام چې وضعي وي درې د چانه کوي ان ذاتین د سره احتراز را لې چې ربعي وضعي رفع دی ابهام وضعي کوي خود ذات نه کوي وصف نه کوي وصف کې ابهام پروت ځکه د وصف ابهام چې څوک لري کوي آیا حال وی او یا صفت وی یا څه وی هغه رفع د من حال کې وی دی کنه چې هيئت بیان د هيئت کې د سره تمیز بار شو ځکه بیان د ذات کې ته وی دی اوس به وایو هغه بار شو ځکه بیان د هيئت او د صفت کوي د ذات نه کوي حال دی بار شو څوک مر سره بار شو صفتم دلالت په معنا کوي چې موصوف کې پرته نام معنی وصفي لا وصف واحترز به بدي اعتراض را له دناتنا او د حالنا فانما يرفعان اذا كذا دول لري كي الابهام المستقر راغ ابهام شقرار ولي الواقع واقعي في الوصف وصف کې لا في ذات کی نبي وتحقيق ذلك الکړه مسیدار مسله ذکر کړي دا ور بسیدا تاسو اوري لگا ورازي لك وضاحت در تکوم تحقیق على مجامي وي رتل روالي رتل یو خاص وزن دی کنه رتل مثلا تاسو وای دا روالي واضح دا وزن کړلو دا رتل لی وای چاره باره وزن کړلو د نیم من د پاره یعنی نصف من د پاره دا عربی ولا منونه یادې ښا
عرب والا برحال واضح ویل چې رتل بویلی کیږي نصف منتا تاسو وګورئ دلته نصف من چې دی د نسب نه کم دی هغې نه ممتاز شو او د نسب نه چې کم زید دی د نصف من نه چې زید دی جی هغې ته رتل نه وایي هغې نه ممتاز شو نصف من نه چې کم دی هغې ته هم رتل نه وایي هغې نه هم څه شو ممتاز شو برحال په دې پوه شولئ رتل وضع شو د چا دپاره یو متعین شي دپاره چې څوک دی نصف من رسې پې بیا چې یو سړی وایي عندي رتل ما سره رتل دی هلکه کوم شی رتل دی اوس دلته دوه قسمه ابهام رال یو د ذات په اعتبار سره رالی یو د وصف په اعتبار سره هلکه ذات بیان که رتل سره د غنمو دی د وربشو دی د جوارو دی د چی دی یو دا ابهام دی دا ذاتي دی یو وصفي دی که غنم دی نو سره دی که سپین دی پیښوري دی که چرسدوال دی کم دی خیر هم دی که نم دی نو څو قسمه رال ابهام یو ذات کې بل نو تمیز ایجاد شو چې دا به د ذات والا ابهام ختموي عندي رتل زایتن لکه وشو ذات خو ختم کو ذات والا ابهام یې څه کو وصف والا باطن یا به څو ختموي اب حال یا وصف یا به صفت ختموي نعت حال عندي رتل بغداديا حال واقع کا بغدادي یا رتل بغدادي دا صفت نو وصفي ابهام با یا صفت لري کوي یا به حال او کم ذاتی چې رتل د کم رتل چې شي رتل یاده دا به څو ختمي دا به تمیز لري کوي پوه نه شوي تاسو ګورئ لما وضع الرتل کله چې رتل وضع کو مثلا لنصف من دبارا فلا شك ان الموضوع له نشک نشته دلته موضوع له معنی معینه ده متميز جدا کړی شوی ده اما هو اقل من النسب څوک چې د نسب نه اقل ده غینم جدا ده لکه ربع د نسب نه اقلی څلورم حصہ چې دا د نیمې نه کمی کني واما هو اکثر منه کوم چې دې نه زیاته ده غینم ده ممتاز شو لکه پورا من خیرم ده کنه نیم د پورانم ممتاز شو ځکه پوره ته زیات دی څلورم حصې نه ممتاز شو ځکه څلورم حصه ته کمه ده نو په دې اعتبار سره ولا ابهام فيه ابهام پکې نشته الا من حيث ذاتي البته ابهام پکې ذات په اعتبار سره شته دی رتل کم رت چی شي او رتل یاد یاداره دوه کنه اي جنسي فانه لا يعلم منه ذکر پتر دین نه لګي بحسب الوضع یعنی وضع د متعین سیدا متعین رتل شوی ده متعین ذات له نه ده شوی کنه نو وضع کې ابهام پیدا شو یو طرف ته وضع کې ابهام نشته متعین شی دی خو اس متعین کې کم ذات دی لیکن ډیر ذاتونه جنسونه دي نو چونکه ذات جنس نه دی بیان کړي نو وضعن ابهام د جنس رااله د ذات ابهام رااله څنګه رااله وضعن رااله ځکه په دغه وضع کې تعین د ذات نه دی شوی خو دغه ته ابهام وضعي وای کنه کنه پیږي فإنه لا يعلم منه بحسب الوضع انه من جنس العسل چې دا یو رتل شاتو دی او الخل یا د سرکی دی او غیرهما والا ولا ابهام فيه الا من حيث وصفه هم دغه شانتي کې ابهام نشته مگر په اعتبار د چا سره وکي دي ما ویلو کنه ذات په اعتبار سره هم دي وصف په اعتبار سره فإنه لا يعلم منه ذکر پته نه لګي بحسب الوضع چانو بغدادي دی او کمکی دی فإذا أريد رفع الإبهام وسرع شتكم إبهام لريكي لك ذاتي لريكي نبي تميز راوڑا كوسبي لريكي نبي حاليا نات راوڑا فإذا أريد كلش يرده شي رفع الإبهام الوصفي الثابت فيه كم چه ثابت دي بديكي بحسب الوضع ثابت دي نتبكي أدبع بصفة براوڑل شي او حال يبا حال راوڑل شي فيقال رتل بغدادي دا صفت شو او بغداديا دا بتشي حال واذا اريد او اراده شرف د ابهام ذاتي نقيل ویل وشي زيتن نفزيتن يرفع الابهام ابهام بالذيكو المستقر كم ثابت دي عن الذات رچان لريكو لنات والحال نات وحال ندي زك فانما يرفعان الابهام كيخو عن الوصف نه كي لند دادا چې وضع به اعتبار سره په وصف حال هم ابهام لري کوي نات هم لري کوي تمیزی هم لري کوي خو تمیزی ذات نه لري کوي غو دواړه ده
نو آغا اسم چې رب دې ابهام کوي دې کې رانات او حال داخل دی ها وضعی ابهام لري کوي وسم داخل دی ځکه دی خو وضعی لري کوي ان ذات خود ذات نه کوي وس شو بار شو که پوه نه شوي به ذات دو قسم دي مذکور او مقدر کدا مر سره وایو او تو غري مذکوره او مقدره دا خو ذات دو قسم دي کله مذکور وي کله مقدر وي مذکور مثال لك عندي رتل دلته مذکور دی رتل ابهام دی پکې زیتن لري کو مذکور نه لچانا رتلنا او طاب زید نفسا دی نفسا ابهام لري کو د چانا هغه نه دی ذکر هغه شی دی اصل کې طاب شیء منسوب الى زید نو شی دلته ذکر دی نو کله ذکر وی لك رتل او کله مقدر وی لك شیء وګورئ صفتان للذات دا ذات صفتونه دي او بده کې اشاره ده الى تقسیم تمیزی تمیز په دوه قسمه ان شاء الله دویم باس کې وایو فالمذکوره نحو رتل دا د مذکور مثال رتل زیدن ذکر رتل مذکور ده والمقدره لك طاب زید نفسا الک اعتراض وکړل ته خو زید ذکر ده کنه وای د زید نه نه لري کوي او د شی نه لري کوي فانه في قوه قولنا ذکر دا ترکیب په قوت زمنګ د دې قول کې چې طاب شیء منسوب الى زید ونفسا يرفع الابهام ابهام لري كي د چانا عن ذلك الشيء المقدر فيه كم چې دغه جمله کې مقدر ده